أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم زما د دې ادارې ډېر معزز صاحب کرام خوږو بچو السلام علیکم د ټول لړمبي خو زه د خپل سټاف او د دې خوږو بچو ته د 77وې یوم آزادۍ مبارکي ورکوم او تمه لرم چې دنیا تاریخ باندې نظر واچو نو ان شاء الله مونږ به را روان وخت لپاره چې کوم چیلنجز دي هغې لپاره ځان تیارو بچو زه ریپیټیشن نه غواړم ماشاءالله ناصر خان صاحب دی زموږ وایس پرنسپل صاحب زموږ پی ټي صاحب ماشاءالله خو تفصیلي خبرې وکړي ټیچرز هم تاسو ته په کلاس کې کوي او زه تاسو ته یو خصوصي خبره کوم هغوی ته مذهب دا وایي چې دا وطن مینه دا د ایمان حصه ده څنګه چې زموږ رسالي شاه صاحب وایي چې موږ مخکې دا ډېر جوش و خروش سره مناوله نو زما په خیال چې اوس موږ ته ډېر ویښ اوسېدل پکار دي ینګ طبقه زموږ نه خلکه اخلي موږ سره دلته کې تقریبا 1916 بچي دي دا موږ کوشش وکړو چې دا 1916 بچي زموږ نه څوک وانخلي دا 1916 فیملیز شو او په هر فیملی کې چې موږ 6-7 ممبرز واچو نو د دې نه ډېر لوی تعداد جوړېږي نو زما دغه سوچ دی چې څنګه د خپلو بچو دپاره سوچ مې دی چې زما بچي د محبت ملک سره دین سره خپل کتاب سره دا محبت وساتي بچو نن سبا تاسو ګورئ په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات وسایل مسلمان سره دي او د ټولو نه زیات تکلیف مسلمان ته دی د هغې وجه دا ده چې مونږ ځان د دین نه لرې کړی دی تاسو تاریخ وګورئ صحابه کرامو حالات وګورئ د روم غوندې حکومت ته هغې شکست ورکړی دی خو د ایمان په طاقت یې ورکړی دی په وسایلو باندې نه دی ورکړی صرف د ایمان په طاقت باندې که مونږ ښه مسلمانان جوړ شو د الله پاک مونږ سره د قیامت ورځې پورې دا په قرآن پاک کې لیکلي دي دا د الله پاک وینا ده چې تاسو به غالب یې خو شرط یې ورسره لګوي چې تاسو مؤمنان یې بچي د په دین باندې د تب مونږ ته دنیا کې هم فایده ده او د مرګ نه بعد هم فایده ده او دا چې کوم غیر مسلم تاسو وینئ دې ته د بېدینۍ د کفر دنیا کې هم نقصان دی او د مرګ نه بعد هم ورته نقصان دی نو دا ملک چونکې مونږ ته په ډېرو قربانو ملو شوی دی دې ملک دپاره خلکو زمونږ مذهبي خلکو زموږ سماجي کوم خلک وو هغه خلک چې په دې ملک کې محسوسوله چې زه خو عالم نه یم خو د دې بریسایل یو حصه یم نو تاسو د خپل مشرانو تپوس وکړئ چې دا کشمیر زمونږ د علاقې خلک تلي دی آزاد کړی دی سو دا چې کوم آزاد کشمیر دی مقبوض اوس هم د هغې په لاس کې دی بچي دا ورته مه ووایي که نه چې دا د ایمان په طاقت باندې کېږي اوس به زموږ دپاره کول سي وسایل موږ سره ښه ډېر دي خو په ټول دنیا کې وګورئ صرف یو پاکستان نیوکلیر پاور دی په دې موږ له فخر پکار دی او د دې څیز حفاظت پکار دی د دې حفاظت په دا ستاسو په لاس کې دی موږ په نمبر 13 شو موږ په داسې سټیج کې یو چې زموږ نمبر 13 دی موږ تیارو تاسو او زه فخر سره وایم چې زموږ د سرکاري ادارو بچي تاسو په محاذ باندې مقابله تاسو کوئ ملک اندرونی حالات جوړ شي د هغې دپاره قرباني تاسو ورکوئ نو د دې ملک بقا هم په تاسو باندې ده او زه ډېر فخر سره دا وایم چې زموږ شاګردان د دې ځای لاړ شي په مختلف ادارو کې کار کوي او د هغې په قربانۍ باندې
او د هغې په تکلیف باندې موږ په کورونو کې ښه په ارام باندې وده یو. نو بچي د دې ازادۍ د دې قدر د هغه چا نه تپوس وکړئ چې موږ سره په ګاونډ کې ملکونه دي او په مسلمانانو باندې کوم حالات رال، موږ سره په نږدې ګاونډي ملک انډیا کې موږ دلته ښه په آرام باندې قربانۍ کوو، ښه په عزت سره منځونه کوو. تاسو وګورئ زموږ ګاونډي ملک دی او تقریبا د پاکستان نه زیات آبادي ته مسلمانان دي، خو هغوی څومره تکلیف زندگی تېروي. په موږ باندې الله پاکستان کړی دی، دا آزاد ملک، دا آزاده ټوکړی را کړی دی، د دې حفاظت په موږ باندې فرض دی. او د را روان وخت کې موږ دا نیت او عزم وکړو چې د دې ملک حفاظت، د دې ملک قدر کول. ما ته الله پاک هم دا حکم دی چې د دې ملک سره محبت کې، او موږ هم ورته دا عزم وکړو چې بالکل به زه محبت کوم. اوس چونکې موږ دا اداره ده، دا زموږ دپاره د یو سټیټ حیثیت لري چې د دې د هر څیز زه قدر وکړم. په دې کې چې کوم مین پاورز دي، ټیچرز دي، چې د هغې هم قدر وکړم. دې کې زه کلاس 4 د دې هم قدر وکړم. په دې کې چې کوم دا بوټي زه وینم چې د دې هم قدر وکړم. چې په دې کې د نان لیوینګ ټینګز موږ وینو، پنکې وغیره داسې دي چې د دې هم زه قدر وکړم، د دې کورسه هم قدر وکړم. د یاد وساتئ الله پاک قدرمن خلک اوچتوي او پیدا به خلک الله پاک ښکته کوي. نو زه مزید چونکې ګرمیم ده هلته کې بل فنکشن د هغې کې شرکت دی، زه وخت نه اخلم، خو زه ټولو بچو ته ریکویسټ کوم او زه خپل ټیچرز ته هم ریکویسټ کوم چې دا کوم بچي موږ سره په لاس کې دي چې دا زموږ نه ضایع نه شي، چې دا کوم سره بچي والدینو رالیږلي دي چې د دې نه موږ داسې خلک جوړ کړو، نیت وکړو، کوي به الله پاک انشاءالله زموږ سره د نیت کول دی چې دا بچي یو یو موږ د بهر ته وځي او د ده کردار، د ده اخلاق، د علاقې دپاره نمونه جوړ شي. انشاءالله زه نیت کوم او ماشاءالله ما سره د نمبر 1 یو تاریخي سکول دی، یو تاریخي سټاف دی، یو تاریخي ریزلټ دی. زه پکې انشاءالله خپل حصه اچوم چې دا کوم موجوده سټیټس دی، دا موجوده کوم حیثیت دی چې زه پکې د یو کس په حیثیت باندې خپل حصه واچوم او دا دې نور هم اوچت شي. دعا کوم چې د دې علاقې دپاره، د دې ملک دپاره الله پاک دا د نجات یو ذریعه وګرځي چې د دې ملک، د دې سکول نه بچي وځي او هغه د دې ملک دپاره کار کوي، د دې علاقې دپاره کار کوي، د خپل والدینو دپاره کار کوي. نو بچي دا زموږ دپاره هم فخر دی، تاسو زموږ شاګردان یې، تاسو زموږ بچي یې او انشاءالله دغه فکر زموږ هم دی. خو تاسو ته هم دا ریکویسټ کوم چې تاسو د نن نه دا بالکل عزم او اراده وکړئ چې یو ماشوم سره خبره کوي، خپل کلاس فیلو سره چې د ملک لپاره موږ مینه سره، د ملک لپاره مینه دا ده چې زه خپل کتاب سره محبت وکړم. خپل کتاب، تاسو د کتاب چې کومه خوشبو ده، خوشبو محسوس کړئ. دا نور چا خوا دي خوا سیزانو باندې موږ خلک اچي چې د دې نه موږ ځان بچو. چې هر یو سټوډنټ دا عزم وکړي چې خپل ملګري سره، خپل ورور سره، خپل مشر کشر سره همدا خبره کوم، دې سره به زموږ بل ترقي کوي. موږ تعلق سکول سره وساتو، خپل کور سره او جومات سره. دې نه علاوه موږ نور چې څومره کنیکشنز دي دا موږ کټ کړو، انشاءالله موږ به کامیابېږو او د دې دنیا دپاره به دې زموږ ملک ته د ډېرو غیر مسلمو سترګې دي چې دا یو پاور داسې دی چې دا په دنیا کې هر څه کولی شي. او زما هم دا یقین دی چې انشاءالله دا پاکستان په دنیا کې، په ټولو دنیا کې انقلاب راوستی شي او موږ هم په دې عزم باندې انشاءالله کار وکړو او تاسو هم کوئ. پاکستان زنده